او تسلی ورکړو. نو حکومت لږ دی نه اوچت ځي، هغه به موږ ټول حساب مولانا عبدالرشید صاحب ته حواله کړو انشاءالله. د شهداو دپاره 100 لکه حکومت او 15 لکه د جمعیت، زخمیانو دپاره 9 لکه د حکومت او 3 لکه د جمعیت له طرف، او بیا نور تاسو بیا خپل حساب باندې خپله پوهېږئ څومره کسان دي، څومره زخمیان دي، څومره شهیدان دي. نو دا هېڅ کله بدل نه ده، هېڅ کله هم بدل نشي جوړېدی. ما تاسو ته ووایي چې کعبه یې بدل کړې نه ده، نو زما او تا روپۍ به څه بدل کړي. نو الله رب العزت دې دوی شهادتونه قبول کړي او د دوی په برکت دې الله تعالی مونږ ټول ته جنت نصیب کړي. د دوی شفاعت دې الله زموږ ټول په حق کې قبول وکړي. نو انشاءالله العزیز اوس دا سبا جرګه دا ستاسو د واقعې په موضوع باندې ده، ځکه زه وایم چې ستاسو د خپل باجوړ 2 څلور 15 څومره تاسو مناسب بولئ چې هغه راشي او هلته خپل تمام د چې کوم شهید وي هغې له 10 لکه روپۍ ورکوو، چې کوم زخمي هغې له 7 لکه روپۍ. دا د ټول پاکستان رول دی، لیکن مولانا صاحب ډېر خپل ټول زیات ایفرټس وکړل او هغه رسول اعظم صاحب راغلی نو صرف دا مقدمې جنګوله. نو هغه دا سوچ شو چې تاسو د 900 په ځای به 100 لکه روپۍ شهید له ورکوئ او انشاءالله تعالی دې ته بېګا ویلو چې چکونه تیار کړه چې دلته دا چکونه ورکړو چې دوی د بیا داسې ګرځي نه چې یو دفتر نه ځي او بل دفتر نه ځي. او دا به هم شاید ډېره واقع چې په 2 ورځ تاسو ته چکونه میلامیان دي هغې ته 7 لکه روپۍ دي، 7 لکه روپۍ دي. او انشاءالله تعالی مناسب دو خپل هم یو ایفرټس کړی دی، دا ایفرټ هم د هغې دی، دا زر ورکول هم د هغوی ایفرټ دی. نو زه د هغوی شکریه ادا کوم چې ما ته یې لاره اسانه کړه. هذا خوشحالي ولا بدي سعادت سعادت